शम्सुल अफाजिल हज़रत अल्लामा साहिबजादा कारी मोहम्मद नूरुद्दीन साहब अल क़ादरी से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, ज़ेब मिंबर हों और आज के इस मौका की मुनासबत से हमारी समाअतों को महसूस व महफूज करें। الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى وتبارك في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ډېر محترم مکرم پیر طریقت رهبر شریعت جناب پیر صاحب مبارک ډاک اسماعیل خیل شریف، زما ډېر محترم و مکرم جناب صاحبزاده ظهور الدین شاه صاحب آف ګلډیر شریف. صاحب مبارک نه چې کله دا نوم اورېدلی هغوی فرمایي چې دا تورډیر شریف نه دا ګلډیر شریف. زما ډېر محترم جناب سید اسد علی شاه صاحب، محفل کے نور موجود علماء کرام حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۂ محفل و مجلس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت باندې منعقد شوی دی. منګه استاسو دا دلته ویل او اوریدل دا ټول عبادت دی، دا حاضرین عبادت ده. خدای پاک جل جلاله زموږ او ستاسو دا حاضري دا ویل اوریدل په خپل لوی دربار کې قبول او منظور. تنظیم اهل سنت والجماعت د پېښور څومره ارکان او ملګري دي، خدای پاک جل جلاله د هغوی ساتي. او یا ربیع الاول شریف په دې موقع باندې څومره تنظیمونو یا د ادارو دوستان دي، خدای پاک جل جلاله دا په دې میاشت کې چې هغوی څومره محافل منعقد کړي هغوی ټول سعی کوشش په خپل لوی دربار کې قبول او منظور. حاضرین عموما زمونږ اهل سنت والجماعت د محافلو دا یو عجیبه طریقه ده چې خلک ښه ستړي شي نو بیا تقریر موقع راشي. نعت دا سلسله شوري حتی چې شپه نیمې نام تېره شي نو بیا هغه نه پس ته تقریر موقع راشي. زه خپله د وضاحت عرضه کې کومه، زه روایتي مقرر نه یم. خپله ما خدای پاک ما باندې ډېره لویه مهرباني کړې ده. شب و روز مونږه زه خپله تدریس کوم طالبانو ته، او سهار مونږه سبقونو دا سلسله بیا د شپږو نیمو نه پس شروع کېږي د هغه ماسپښین پورې. داسې محافل چې عموما راشو، زما خپله خواهش دا وي چې زه یو مسله باندې څومره ملګري دوستان یې د هغې حتی الامکان په هغه مسله باندې هغې قرآن او د حدیث په رڼا کې هغې ته زه مکمل وضاحت وکړم. که تاسو ستړي نه هسې حاضري ما ولګوله بس دا به دعا به وکړو، که ستړي یې نو بیا زه تقریر نه کوم، دا زما طریقه نه ده.
او که زه یو مسله یو موضوع بیانول غواړم هغه د حضور صلی الله علیه وسلم میلاد شریف په مناسبت باندې محافل منعقد کول دا زما دې موضوع باندې تقریر کول غواړم که ستاسو ستړي نه یاست ستومان نه دا اوس چې کوم محفل شوم دا ډېر پوره کافي محفل و قربان ستړي نه نعره تکبیر حاضرینو د اهل سنت والجماعت په دې میاشت کې چې کوم ځای کې دا محافل منعقد کړي دې محافل میلاد شریف د محافل او خلاصہ غرض او مقصد د حضور صلی الله علیه وسلم شان بیانول دي صلی الله علیه وسلم شان بیانول دي میلاد شریف عمدہ معنا ده که جلوس ته ربیع الاول که دا جلسی دی که درود السلام دا محافل دی دا ټولو خلاصہ و مقصد دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان سیرت اخلاق فضائل و شمائل بیانول دی او دا زمون دعوه دا چې په دې معنا باندې ما تاسو ته د میلاد شریف کوم معنا وکړه د پیغمبر علیه السلام شان بیانول په دغه معنا باندې زموږ دعوه ده چې میلاد صرف د اهل سنت والجماعت طریقه نه ده بلکې میلاد دا سنت د الله جل جلاله هم دی دا میلاد دا سنت د انبیاء کرام هم دی او میلاد دا سنت په خپل د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی او دا میلاد سنت او طریقه د صحابه او تابعین او ائمه مجتهدین او د څلور واړه سلسلو صاحبانو او د تمام مذاهب علما محدثین او سنت او طریقه ده ما تاسو مخکې میلاد شریف کو معنا وکړه زه به ان شاء الله کوشش دی چې په آسان الفاظو کې تاسو ته زه دغه مسلې وضاحت وکړم ټول ناول ما خبره وکړه چې میلاد شریف معنا ده د پیغمبر علیه السلام ثنا صفت نظم یا نصر په صورت کې راغی شان بیانول دي دا سنت الله جل جلاله هم دی اولی مشهور محدث اول کی زبرداستی و امام امام المسلمین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخبل تصنیف صحیح البخاری کی دویم جلد کے ردی آیات پر تفسیر کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون ردی آیات پر تفسیر کی اگر وہ تفسیر کرے رہے اگر ردی خبری دلیل لے چی میلاد داون سنت اللہ جل جلالہ دے اگر فرمائی کہ یہ آیات لاندی تفسیر کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون لاندی امام بخاری فرمائی کہ اللہ جل جلالہ درود سمانا دا خدای پاک درود ویلو سم مقصد دے اگر فرمائی صلاة اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ امام بخاری فرمائی کہ خدای پاک درود ویلو مانا دادا کہ ملائکو پا مجلس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان و صفت بیانول دی امدغا مانا دا میلاد دا دل تمنگم ناستیو دا خلق پا مجلس کی نافخان یا عالم نظم یا نصر پا صورت کی دا پیغمبر علیہ السلام شان بیانی امدغا کار امدغا طریقہ اللہ جل جلالہ دا خدای پاک بخبلا دا ملائکو پا مجلس کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثنا و صفت بیانی اور دا معنی امام بخاری دا درود دا اللہ جل جلالہ کرے اب یا علمی اور نقطہ بیانوما دا آیات شکم دا عربی دا گریمر پہ حساب بانی دا جملہ اسمیہ دا اور دا کم سیغہ بانی کم لفظ بانی چا اللہ جل جلالہ دا خدای پاک درود ذکر کرے دا لفظ یصلون دے دا فعل مضارع صیغہ دا دی دوارو الفاظ استعمال علماء نقطہ بیانی چہ دا الفاظ دی خبر بانی دلالت کی چہ دا ہمیشہ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون مانا دا چہ بے شک اللہ جل جلالہ
هر وخت او همیشه هر کله د ملائکو په مجلس کې د حضور صلی الله علیه وسلم مدح او صفت بیانوي. سبحان الله. دا د الله جل جلاله سنت او طریقه ده. سبحان الله. او یو رسمی میلاد مجلس د پیغمبر علیہ السلام د شان منعقد شوی د هغې بیان قرآن مجید کې الله جل جلاله کړی دی. فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خدای پاک فرمایي یاد کا هغه وخت چې خدای پاک لکه وعده واغېسته د انبیاء کرامو نه. څه په وعده یې واغېسته؟ الله جل جلاله ازل کې د انبیاء کرامو د ارواحو نه دا وعده واغېسته لما آتیتکم من کتاب وحکمه، ما تاسو له یو کتاب او شریعت درکړی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بیا به وروسته وخت کې تاسو له یو پیغمبر راشي مصدق لما معکم، هغه به تصدیق کوونکی د ستاسو سره چې کوم کتاب او شریعت دی راغی. لتؤمنن به ولتنصرن، خدای پاک یو لک څلوېښت زره انبیاء کرامو ارواحونه دا وعده اخلي چې هغه نبي آخر الزمان چې د کوم پیغمبر په وخت کې راغی په هر پیغمبر باندې لازم دی چې په هغه نبي آخر الزمان باندې به ایمان هم راوړي، د هغه مدد او نصرت او تعاون به هم کوي. بیا الله جل جلاله اخر کې فرمایي قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري، تاسو ما سره په دې وعده کې اقرار کوئ. انبیاء کرامو نوحونو جواب ورکړو چې موږ قالوا اقررنا اله العالمین، موږ دا اقرار کوو چې نبی آخر الزمان باندې به ایمان راوړو. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تاسو هم گواه اوسئ، زم په دې وعده او په دې قرارداد باندې گواه. زما دې آیات ذکر کولو مقصد هغه خپل مطلب ته راځم چې د ملائکو په مجلس کې یا رسما الله جل جلاله د حضور صلی الله علیه وسلم شان بیان کړی دی. دې آیات په ضمن کې علماو یو علمي نقطه بیان کړې ده، او هغه علمي نقطه دا ده چې خدای پاک په علم کې خدا خبره وا چې یو پیغمبر به هم د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود نه وي، بلکې پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دی، هغه نبی آخر الزمان دی. یو پیغمبر به هم داسې نه چې د هغې مبارکو په وخت کې به موجود وي. ولې الله جل جلاله ته علم هم د خدای پاک د علم باوجود دا انبیاء کرامو نه دا وعده واغېسته. ګوره دا خو اوس مونږ ته ښه معلومه ده پیغمبر علیہ السلام چې راغی ټولو نه اخري چې کوم پیغمبر و دینه مخکې حضرت عیسی علیہ السلام هغه هم لږ بږ 15 صدۍ تېرې شوې وې، هغه دنیا هغه اسمان ته ختلی و. هغه خدای پاک ته دا علم و، د هغه علم باوجود الله جل جلاله د انبیاء کرامو نه وعده واغېسته. ولې؟ د هغې جواب علماو دا ورکړی چې دغه وعدې اخیستلو او د انبیاء کرامو ارواحو نه دا وعده اخیستل چې تاسو به خامخا په نبی آخر الزمان باندې ایمان راوړئ، دې وعدې صرف مقصد او غرض دا و چې الله جل جلاله د تمامو انبیاء کرامو ته د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم شان او مرتبه بیانول. دغه معنا او مقصد د میلاد الله جل جلاله خپل سنت او طریقه ده. او قرآن مجید تاسو راوالی، قرآن مجید کی بار بار د پیغمبر علیہ السلام د پیدائش د دنیا تر راتګ د پیغمبر علیہ السلام صفت اخلاق او شمائل بیان شوی دي. ما ته یو عالم وی چې میلاد کول بدعت دي، ما ورته چې بېشک په خپل کور کې په خپل جامع مسجد کې ته میلاد مه کوه، دا بدعت دی. ته چې 15 وخته په محراب کې ودرېږي، 2 وخته خاموش او 3 ټیمه جهرن د قرآن تلاوت کې دام د پیغمبر علیہ السلام شان دی او دا میلاد دی. بېشک مه کوئ میلادونه، دا بدعت دی. په قرآن چللی په خپل محراب کې کوم قرآن چللی دا قرآن ټول د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق او کمالات او فضایل کې ودرېږي، 2 وخته خاموش او 3 ټیمه جهرن د قرآن تلاوت کې دام د پیغمبر علیہ السلام شان دی او دا میلاد دی. بېشک مه کوئ میلادونه، دا بدعت دی. په قرآن چللی په خپل محراب کې کوم قرآن چللی دا قرآن ټول د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق او کمالات او فضایل. قرآن بلولے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا والضحى واللیل اذا سجا بلولے علم نشرح لک صدرک بلولے چرتب یا ایوہ المزمل لولے چرتب یا ایوہ المدثر لولے. قرآن جسوک لولی پا محراب کی لولی پاگا پا تلاوت محفل کی لولی دا ټول د حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کمالات و صفات کی. او دا سنو تکبیر حاضرینو دا تعجب خبره نه ده. شاید بدود سی به خبره وکړه چې دا ظاهره زه وایم چې زه د
دا دین چې را رسېدلی دا د میلاد برکت دی. دا خبره ځان ځای کې کومه هغې زه راځم دې خبرې وضاحت داخلي کوم. خو ما ووایي چې اخلاق او صفات د قرآن مجید دا د پیغمبر علیه السلام د اخلاقو نمونه دا موږ ځان نه کوو یا یو عقلي دلیل دی یا سم یو مثال بیانو. د عالم اسلام مشهور شخصیت امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح مسلم په اول جلد کې د پیغمبر علیه السلام چې د شپې د وتر او صلات اللیل کوم بحث بیان کړی کوم احادیث بیان کړي باغ حدیث کی یو حدیث ته یو تعبیر حضرت سعد ابن هشام ابن عامر رضی الله عنه هغه فرمایي چې امام المؤمنین نه تاسو کو چې امام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام اخلاق راته بیان کړ. او چې ما د سوال جواب دا راغی چې اما قرأت القرآن دا قرآن مجید نه لوستلی ما دا فهم کړ چې دا به د قرآن مجید چرته مخصوص صورت ما ته ښایي. او چې ما ورته چې نعم ما لوستلی قرآن مجید. او چې المؤمنین راته جواب کې فرمایي چې ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق او د سیرت او د شان تپوس کوي کان خلقه القرآن. پیغمبر علیه السلام اخلاق د پیغمبر علیه السلام سیرت د پیغمبر علیه السلام نشان علمی نمونه دا د قرآن مجید دا دیش ته پاری دیو جنا میلاد که څوک نه کوي مړی کوي قرآن مجید تلاوت که څوک په خپل جماعت په محراب کې کوي که استاد د قرآن مجید ترجمه او تفسیر کوي که قاری او حافظ خپل شاګرد ته د قرآن مجید آیات یادوي که څوک میلاد کوي که نه کوي د الله جل جلاله کلام چولی دا خود به خود میلاد د حضور صلی الله علیه وسلم دیو جنا میلاد دا سنت کا اللہ جل جلالہ دا ما بل خبر ادا کرو چې میلاد دا سنت کا اللہ جل جلالہ. دویم نمبر سنت کا انبیاء کرام دی. اولی کوم آیات کریمه چې ما بیان کو انبیاء کرام دا خدای پاک هغه مخلوق دی چې دا خدای پاک منتخب کړی دی پاره چې دا الله جل جلاله هر خبري عملی کون کی خلق دی. دغه انبیاء کرام هر نبی چې راغلی دی هر نبی خپل امت نه دا وعده غوښتې ده چې تاسو به په نبی آخر الزمان باندې ایمان راوړئ. و سوال دا پیدا کېږي چې هر پیغمبر میلاد څنګه کړی. میلاد معنا وکړه پیغمبر علیه السلام شان بیانول. هر پیغمبر چې خپل امت ته د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړلو دعوت ورکړی عقلاً دا خبره ممکن ده چې خپل امت به د هغې نه سوال کړی چې ولې موږ نبي آخر الزمان باندې ایمان راوړو. جواب کې به ورته دا عقلاً ممکن ده چې هر پیغمبر به ورته دا ویلي چې هغه داسې شخصیت دی هغه داسې کمال والا دی هغه داسې مرتبه ده. او دغه معنا د میلاد دی یعنی هر پیغمبر په خپل تبلیغي ژوند کې هر وخت حضور صلی الله علیه وسلم میلاد کړی او د پیغمبر علیه السلام شان یې بیان کړی. ځکه حضرت امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمه الله هغه فرمایي یو کتاب ما ثبت به السنه یو کتاب دی هغې کې لیکلي چې بېشک د آدم علیه السلام چې کوم متبعین هغه زمانه کې هغه کلمه لا اله الا الله آدم صفی الله د حضرت نوح علیه السلام امتیانو کلمه لا اله الا الله نوح نبی الله د حضرت ابراهیم علیه السلام د امت کلمه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله د حضرت موسی او عیسی علیهم السلام د امتونو کلمه لا اله الا الله موسی کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله. خو د هر پیغمبر خپل کلمه چې هغه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. حاضرینو د پیغمبر علیه السلام میلاد او دا شان او دا فضائل هر پیغمبر بیان کړي او رسما یو میلاد ذکر قرآن مجید کې خدای پاک کړی دی. او غدا سورۃ صف کې الله جل جلاله د حضرت عیسی علیه السلام کوم بیان کړی دی دا بیان په ضمن کې یو آیات کې حصہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. حضرت عیسی علیہ السلام یو مجمع کې ودرېد خپل امتیانو ته یو وسیع داسې انداز باندې تقریر او وعظ وفرمایل چې دا ټول مجمع کې خلکو وجړل. خلک په ژړا شو. یو حاضرینو کې یو کس ودرېد عیسی علیہ السلام ته ډېر جذباتو نه پس ورته وایي چې مبارک دی هغه مور چې ته په قسمت باندې رسېدلی. مبارک دی هغه مور چې هغې غېږې ته خدای پاک ته ورکړی چې عیسی علیه السلام
ول جواب ورکړي چې بشک زم مبارک ما زما والده حضرت مریم مبارک ده او مبارک ده هغه مور وي چې کوم مور له خدای پاک جل جلاله نبی آخر الزمان ورکا او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان اخلاق او کمالات بیان کړ دا شان او اخلاق او کمالات یو جلد قران مجید کې خدای پاک بیان کړی مبشرا برسول حضرت عیسی علیہ السلام به هر کله आवाज کې دا فرمایل چې زما امتیانو تاسو له زیر در کوم په یو عظیم الشان رسول باندې یاتی من بعدی مان رسل ورازی اسمه احمد لاغ نوم به احمد صلی الله علیه وسلم ځکه دی علماء دی آیات باندې یو علمي نقطه بیان کړې چې احمد یو له فرمایل پیغمبر علیہ السلام خپل نوم چې هغه اسم ذات محمد دی صلی الله علیه وسلم هغه وجه داوا چې عیسی علیہ السلام یو نقطه داوا چې خدای پاک د حضور صلی الله علیه وسلم دا نوم چې محمد د خلقونه پټ ساتل یو وجه داوا شاید څوک بیا د نبوت داوا نه کا دیو وارو مخکې بیا به داوی اهمیت پاتې نشي بل تمام محمد نوم یو څوک داوا کړي نبوت ته تو پیغمبر علیہ السلام یا ممکن بیا به داوی بل تمام بیا خلک بیا داوی چې شاید چې دا ما وسیو دروغجنی دویمه وجه داوا چې د اسمانونو او د ځمکې فضا بدله ده عام طور باندې ځمکه کې معمول دا دی چې د چا صفت ډېر بیانېږي خلقو په نظر کې هغه ډېر معزز چا وصف ډېر بیانېږي ما ځمکه کې موږ دا وایو خلک چې هر څوک د چا صفت بیانوي خود به خود خلکو هغه سره عقیدت پیدا کېږي د هغه ملاقات شوق پیدا کېږي د اسمانونو فضا چې هغه بدله ده په اسمانونو کې هر کس معزز دی چې څوک ډېر د الله جل جلاله حمد بیانوي نو احمد معنا کې دا احمد معنا دا چې د هر چا نه زیات د خدای پاک حمد بیانونکی او د محمد معنا څه ده الذي يحمد حمدا بعد حمد محمد هغه شخصیت دی چې د 24 غنټې کې یو سکند او یو ساعت دا سنی مگر داغه صفت او مدح هغه بیانېږي د خدای پاک جل جلاله د ځمکې د فضا مطابق حضور صلی الله علیه وسلم نه نوم ورک محمد او د اسمانونو د حالات او د فضا مطابق چې اسمان کې معزز هغه کس دی چې هغه د خدای پاک ډېر حمد بیانوي ځکه پیغمبر علیه السلام نه شهرت ورک په احمد صلی الله علیه وسلم شهرت ورک په احمد صلی الله علیه وسلم او دا داوا ده چې میلاد چې کوم معنا مو کړ پیغمبر علیه السلام شان بیانول دا عمل د حضور صلی الله علیه وسلم خپل سنت هم دی خپل سنت هم د حضور صلی الله علیه وسلم دی او هغه څنګه ترمذی شریف حدیث ته په حواله د مشکات باب فضائل سید المرسلین کې دا حدیث ته راوی حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی هغه فرمایي چې صحابه مجلس لګیدل یو صحابي وی چې آدم چې دا صفی الله علیه السلام بل صحابي وی چې ابراهیم خدای پاک خلیل الله جوړ کړی بل صحابي وی چې حضرت موسی الله جل جلاله کلیم الله جوړ کړی بل صحابي وی چې حضرت عیسی روح الله دی حضرت عبدالله ابن عباس سے فرمایي چې دومره حد پورې خبرې وشوي دا و چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل حجرې مبارکې نه بهر شو او بیا فرمایي چې صحابه تاسو کلام ما واوري تاسو به دیوانه تعجب کوئ چې ابراهیم خلیل الله دی تاسو به دیوانه تعجب کوئ چې عیسی روح الله دی تاسو به دیوانه تعجب کوئ چې موسی کلیم الله دی تاسو به دیوانه تعجب کوئ چې حضرت آدم صفی الله دی خبر شي کاغا دغه صفات باندې موصوف دي ز حبیب الله ما او به فرمایل چې دی باندې خبر شي چې ورځ د قیامت باندې لواء الحمد جنډر زما په لاس باندې تمام انبیاء کرام به زما جنډې لاندې جمع کړي او څومره موحدین د خدای پاک جل جلاله منون کې خلک دی هغه ټول به زما جنډې لاندې جمع کړي تکبیر حاضرینو ابھی کلا فرمائی دا مسلم شریف حدیث تے انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ
چرته فرمایي چې زه هغه شخصیت یم چې ورځ د قیامت به اول شفاعت زما قبلږي کله فرمایي چې خلقو الله جل جلاله ټول مخلوق کې حضرت ابراهیم علیه السلام غوره کړ ابراهیم علیه السلام په اولاد کې حضرت اسماعیل علیہ السلام غوره کړ اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړ بنو کنانه کې الله جل جلاله قریش غوره کړ قریش کې خدای پاک هاشم خاندان غوره کړ او بیا په هاشم خاندان کې خدای پاک عزت او شرافت مال راکړ کله فرمایي چې ذا شخصیت ما کو ورځ د قیامت جنت دروازه به اول زکل او ما چرته فرمایي چې خدای پاک مله داسې کمالات راکړي چې داسې کمالات بل چاله نو ورکړي ا کمالات کې یو دام دی اوتیت مفاتيح خزائن الارض خدای پاک جل جلاله مالا د ټول زمکو خزانو کنجان مال راکړي پیغمبر علیہ السلام کلا په کومه موقع باندې خپل هر موقع باندې خپل شان بیان کړو فرمایل به چې انا سید ولد آدم ولا فخر دا زه تمام بنی آدم سید او سردار ولا فخر او زه په دې باندې ما ته فخر نشته چاته به فرمایل چې انا اکثر الانبیاء طبعا ټول انبیاء کرامو نه زیات امتیان دا به زمای ولا فخر او ما ته فخر نشته یعنی صحابو کو مجلس کی پیغمبر علیہ السلام خپل شان بیان کړي بخاری شریف وګورئ مسلم شریف وګورئ ترمذی شریف وګورئ د ابو داود نسائی ابن ماجه دارنګه مسند احمد یعنی د حدیث هر کتاب راواله مستند کتاب راواله داسې حدیث کتاب چې هغه په صحت باندې څو ګتم نشو چتولای کای بار بار داسې حدیث مونږ تاسو ته ملاويږي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل د صحابه په مجلس کې راغي په مخ کې خپل شان او کمالات بیان کړو دغه معنا د میلاد شریف سبحان الله زیو داس ودرېګم بلیو عالم ودرېږي نافخان ودرېږي هغه پیغمبر علیہ السلام شان بیانې دا نه بدعت دی دا نه شرک دی بلکې دا عین هغه سنت دی چې دا د الله او د هغه کرام او خود حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرین بیا دا میلاد زه دا وایم چې کله صحابه چې دا دین اسلام دا پیغام رسولی هر ځای کې میلاد کړی دی او تاسو ته به زما دا واجب ښکاري ولې صحابه چې تللي دي نو هغوی چې چاله اسلام دعوت ورکړی نو څه شی موضوع یې څه وه کوم شی د رغبت کوم شی دې سره و خلقو له ایمان دعوت ورکولو کې بنیادي هغوی کوم شی کومه طریقه باندې خلقو له رغبت ورکړی خلقو کې اسلام طرف ته مایل کړي دي خلقو له کې اسلام مینه محبت ورکړی هغه صرف ذات بابرکات ته حضور صلی الله علیه وسلم دی دا صحابه تللي دي دنیا هر ګوټ ګوټ کې د پیغمبر علیه السلام شان او کمالات بیان کړي او د هغه صحابو د کمالاتو بیانولو دا وجه ده چې اوس دنیا کې هر ځای کې په هر خطه کې اسلامي کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام معجزات او د پیغمبر علیه السلام کمالات او صفات موجود ازیل مثال بیانوما یو صحابی دی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ دا هغه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله باغی وارکو دا حدیث ترمذی شریف حدیث دی فرمایي چې کله باغی وارکو طبیعت کې بسط او خوشحالي بوا استنار وجهه اب یہ فرمایل کانه قطعه قمر او کعب مالک سے فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک کی بچی اندی وارو کو چې بسط بو طبیعت کی بے کلاوی وا خوشادگی بوا استنار وجهه دی وارو کو مخ په پړکیدل چمک به کول او تشبیه سے بیانی کانه قطعه قمر دومره خله و دومره زلان دا دومره چمک بو و دا د سلسله سپوږمۍ او ټوکړاو یو حصہ حضرت انس ابن مالک سے فرمائی چرته دا سے فرمائی چې ما مسستو دیباجا ولا حریرا علین من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نو ریخم یو قسم نرم شیم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تلی مبارک نه لیدلې صحابه چې دا شمایل بیان کړي هر ځای کې د بیان کړي د پیغمبر علیه السلام اخلاق او کمالات بیان کړي حاضرینو دا د انبیاء کرام سنت ته د صحابه سنت ته او دا کومه منعقد کو یاد لري دي دغه ډیر دي فضائل او کما یو وضاحت لکوما مانه د سوالم چا کړو
बेशक دا میلاد په دې معنا باندې سنت د الله جل جلاله دی، د انبیاء کرامو دی. دا خو دی د هغې دا سوال کړی ما نه چا چې تاسو د هر کال ولې کوئ، بس یو پیری وکړئ خبره او ختمه. تاسو د هر کال ولې کوئ، بدعت پکې دا دی. سوال دا دی چې څوک بدعت په معنا باندې پوهېږي نه، یوازې یو فیشن جوړ شوی چې دا بدعت دی دا شرک دی. فیشن دی یو بس د بحث او د بیان او یو فیشن جوړ شوی دی. زه تاسو ته دلیل درکوم چې مونږ هر کال دا ولې کوو. مونږ خو به دا توره وکړو چې یو کال او بل کال به دا میلاد محفل جوړ کړو. د پیغمبر علیه السلام خپل سنت څه وو؟ واورئ دا حدیث، دا د مسلم شریف حدیث دی په کتاب الصوم کې. دا حواله ځکه ذکر کوم چې چا که زړه کې تشه کې دا کتاب مسلم وګوري. مسلم شریف حدیث دی په کتاب الصوم کې، باب الصوم یوم الاثنین. دا یو باب دی، یو عنوان دی، یو چپټر دی. په دې کې دا حدیث امام مسلم نقل کړی. فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نه دا تپوس شو چې ستاسو پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسئ؟ پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسئ؟ د دې مبارک ډېر مختصر جواب ورکړو. فرمایي فیه اولدتو، زه پیر په ورځ باندې روژه ځکه نیسم چې پیر په ورځ باندې پیدایش مال شوی، زه د خپل میلاد شکریه او خوشحالي ده. ځکه نیسم چې پیر په ورځ باندې پیدایش مال شوی، زه د خپل میلاد شکریه او خوشحالي ده. پیغمبر علیه السلام د هر پیر په ورځ د خپل میلاد او خوشحالي کړي، شکریه ادا کړي. که مونږ امت هغه امت چې لامکان ته د خدای پاک سره ملاقات کله کېده، الله جل جلاله ته وایي چې غواړه څه غواړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی. هغه 1,40,000 پیغمبرانو له هر پیغمبر له خدای پاک یو مخصوص دعا ورکړې وه او هر پیغمبر هغه دعا ساتلې وه، ځان هغه دعا یې کړې وه خدای پاک په حضور کې. او پیغمبر علیه السلام فرمایي لکل نبی دعوة اريد ان اختبر دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. زما هر پیغمبر له خدای پاک یو خصوصي دعا اجازت ورکړو. هر پیغمبر دنیا کې هغه دعا غوښتې وه، خو زه هغه دعا نه غواړم. دا دعا څه نه غواړم، ورځ د قیامت باندې به هغه دعا غواړم او خپل امت بخښنه به الله جل جلاله کوي. هغه پیغمبر او هغه شخصیت او هغه مهربان چې خدای پاک فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم. هغه پیغمبر که میلاد د هغه په راتلو باندې موږ یو کال بل کال خوشحالي وکړه، دا زموږ او ستاسو خوشقسمتي ده. بلکې دې ته بدعت ویل دا غټ ظلم او جبر دی. هغه پیغمبر علیه السلام د سنت دعوې کوونکي خلک، د هغې سنت باندې عمل کوونکي خلک، هغه دا بدعت نه، دا داسې سنت دی چې پیغمبر علیه السلام هر هفته دا سنت ادا کړی. موږ باندې پکار دی چې دا هر هفته وکړو. دې مراد دا نه چې دا څوک غټ مجلس جوړ کړ. چا وچې ډېر ښه دی. هغه طریقه ده چې هر پیر په ورځ باندې کور کې چې کوم تیار روټۍ پخه شوي خپل ماشومانو سره کینې او 3 پیرې یا 2 پیرې یا درود شریف وایي. دا نذرانه کې حضور صلی الله علیه وسلم دا او شکریې په طور باندې دا میلاد دی. حاضرینو دا مونږ که یو کال بل کال کوو، دا هر کال کوو، دا تحدیث ته نعمت دی. او دې عملي مثال هم شته چې عملي مثال یې شته چې دا نعمت بار بار یادول. او هغه دا چې پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راغی، یهودو به 10 محرم باندې روژه نیوه. پیغمبر علیه السلام چې کله راغی یهودو مې تپوس وکړ. دا حدیث بخاري شریف کې هم شته، مسلم شریف کې هم شته او په کتاب الصوم کې دا حدیث دی. تپوس یې ترې وکړ چې تاسو هر پیر په ورځ باندې دا هر محرم باندې 10 محرم باندې ولې روژه نیسئ؟ یهودو له جواب ورکړ چې دا مونږ یو شکریې په طور دا روژه نیسو. هغه شکریه دا ده چې الله جل جلاله زمونږ بني اسرائیل په دغه ورځ باندې د فرعون د ظلم او د جبر او استبداد نه خلاص کړي وو. نو هغې په شکریه کې مونږ هر پیر په ورځ باندې هر 10 محرم باندې روژه نیسو. پیغمبر علیه السلام ورته دا نه فرمایي چې بس دی دا یو 9,000 کاله وشو یا 2,000 کاله وشو، بس یو کال هم دا روژه نیولې وی، دا بار بار ولې کوئ؟ شکریې ولې ادا کوئ؟ دا خوشحالي ولې کوئ؟ بلکې فرمایي هغه الفاظ بخاري او مسلم کې راویانو محفوظ ساتلي، نحن احق بموسی منکم،
مونږ تعلق زمونږ رشتہ ستاسو نه زیات ته د موسی علیه السلام سره خپلې روزونی او صحابو ته لسم محرم د روزې حکم وکړ لسم محرم روزې بنیاد دا جشن دی د خدای پاک په یو نعمت باندې هغه نعمت په مونږ هم نه شو هغه په یهودو باندې شو او یهودو نعمت دا ټول بنی نوع انسان لپاره خدای پاک یو مهرباني وه ځکه پیغمبر علیه السلام ذات نه د یهودو لپاره نعمت دی نه زمونږ د امت مسلمه لپاره نعمت دی دا وایو د قرآن آیات ترجمه کوو چې د خدای پاک څومره خدایي ده د خدای پاک څومره کائنات دی د رب جل جلاله د ذات نه ما سوا چې څومره عالمین دي د هغه ټول عالمینو لپاره رحمت او برکت دی دې وجې نه حاضرینو بیا ډېر خلک یو دا خبره کوي چې یاره دا ناتخواني په کتاب کې داسې نوی غوندې کار دی صحابو نه کړي افسوس دا دی دوه خبرې دي بس یا به څوک خبر نه دي نه هغه له خاموشي بهتر ده نه خبر عامي سړی هغه خاموشي هغه له بهتر ده او زه کله ناکله ډېر زیات خفه شم ډېر زیات دومره ما ته افسوس په دې باندې راشي چې یو سړی بیان وکړي او وایي چې دا شرک دی دا بدعت دی شرک معنا دا ده چې ستا وینه هم حلال ده ستا ښځه هم طلاق ده او ته مباح الدم او ستا مال غنیمت دی شرک معنا ده او تپوس چې تر وکړي هغه به مونځ صحیح نه ورځي هغه به د خپل ایمان تعریف نشي کولی څومره افسوس خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخیری خطبه عمومي چې فرمایلې د احد شهدا او مزار الله دی مبارک ټول احادیثو کتابونه کې شته او اخر کې بیا فرمایي چې صحابو تاسو نه ما شرک ویست بالکل بنیاد نه شرک ختم کړ زه چې تاسو باندې یریږم صرف په دنیا یریږم تاسو نه به دین چې خرابوي څه ورنه خرابوي دنیا بیا ورنه خرابوي شرک ما تاسو د یخ نه ختم کړی او کمال دا چې خپل غلطۍ دا خپل کردار خپل ځان پټي چې خلکو ایمان او دنیا باندې خرڅ کا هغه پټولو پر دا شرک دی او رټه لګولې ده چې کو سره امي خو خیر دی هغه خو بس به خاموشي تر د عالمي معلم نه دا خبره نه پکا بخاری له وګوري مسلم شریف له وګوري دا حدیث کتابونه وګورئ یو حواله دینات په سلسله باندې تاسو ته وړاندې کوم او غدا چې امام بخاری رحمه الله کو بخاری شریف اول جلد کې په کتاب التهجد کې یو عنوان دی دا دی چې څوک مصروفي هغه امام بخاری هغه باب او چې کوم عنوان لیکلی هغه دا دی چې څوک مصروفي نو هغه د وتر شپې ماخوستن باندې سره کوي یعنې که چا دا یقین نه وي چې زه به شپې تهجد ته پا نه سمه هغه دپاره بهتر دا دی چې هغه شپې د ماخوستن باندې سره وتر وکړي دی لاندې یو حدیث را نقل کړی د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه په حواله باندې چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه به هر شپه د حدیثو درس ورکول د څه ورکول د حدیثو درس ورکول او بیا چې کله به د درس اختتام وشو دا خبره ښه واورئ کله به چې د درس اختتام وشو د حضرت سیدنا ابو هریره معمول دا و چې د حضرت سیدنا عبدالله ابن رواحه لکه څنګه حضرت حسان ابن ثابت ناتخوان صحابی د حضور صلی الله علیه وسلم د دربار یو ناتخوان صحابی حضرت عبدالله ابن رواحه هم دی دا راوي فرمایي چې ابو هریره رضی الله عنه معمول دا و چې هر شپه د حدیثو درس په اختتام کې هغه نعتونه به یې ویل چې کوم عبدالله ابن رواحه د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې لیکلي د صحابو معمول دا و چې هر شپه درس په اختتام کې د خپل حدیثو درس اختتام یې د حضور صلی الله علیه وسلم په نعت باندې کړی افسوس دا څوک دوه حدیث دکا شیخ الحدیث او شیخ تر جوړ شي بجای د دې چې هغه کوم پیغمبر حدیث بیانوي هغه سره د محبت او قربت نورم زیات شي هغه باغی شي هغه نه هغه د خلینو داسې کلمات دي چې کلمات د عالم څخه چې مسلمان زیب او زینت هم نه ګرځي دیو جنا حاضرینو دا نعت د صحابو سنت دی دا نعت د صحابو سنت دی او شمس وی چې حسان ابن ثابت سے هغه مشهور دی ما دغه صحابي ذکر وکړو اسه نورم ډیر دي ولی دا په بخاری کې دا حدیث تا مسلم کې شتا په مدینه منوره سره بهر یو يهودیو هغه یو خدي ساتلې وی جنکه وی هغه په اشعار ویل او د پیغمبر علیه السلام زم به بیانو
پیغمبر علیہ السلام حضرت حسان ادراو اور تیج ادرے گا آگے یہودی بدبخت مقابلے کی زمان مدحا و ثنا و صفت گیا اور چکل حسان ابن ثابت سے پدیم و کبان میں بہترین انداز کے پیغمبر علیہ السلام شان و صفت تنات کی صورت کے بیان کر پدیم و کبان میں پیغمبر علیہ السلام الاخفل صادر مبارک پہ انعام کی اگر فرمائی اگر حدیث اگر دنات شمس فرمائی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان ابن ثابت سے بدگا اشعار مانا ڈالا کہ استان سنا خیستہ ماستر گنے لی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقت كما تشاء حسان ابن ثابت سے بدگا اشعار مانا ڈالا کہ استان سنا خیستہ ماستر گنے لی دلے اور ستا سنا حسین چرخ اخفیو مور نریزی گولے ابا فرمائی چی خدای پاک تتد عیوب و نداسی پاک پیدا کرے گویا چستا سو سنگ فخو و مغسی پیدا کری حضرین دا صحابو سنت ناب دا محافل میلاد دا چې مونږ کو په دې بنیاد یې کو او دام یاد لري لکه څنګه شاید سے وضاحت وکړي چې مونږ دی باندې پیغمبر علیه السلام چرته دا تصور ونکړي چې هغه شان مونږ اوچتو شان د پیغمبر علیه السلام دومره بلند دی چې هغه علم چې څومره هغه خدای پاک جل جلاله سره حضرت هغه دی مناسبت باندې عربی او شاعر دی هغه شعر ویل هغه یو عربی او شاعر یو نعت لیکل او نعت په اخر کې یو دعا اشعار لیکلي هغه فرمایي ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد دا عربی شاعر وي چې ما چې کوم دا نعت لیکل ما ان مدحت محمدا بمقالتي ما محمد صلی الله علیه وسلم مدح په دې خپل اشعار باندې نه کړی ولكن مدحت مقالتي ما خپل مقاله خپل شعر خایسته بمحمد په محمد صلی الله علیه وسلم مونږ باندې دا وایو چې مونږ د خپل مجالس باندې پیغمبر علیه السلام شان بیانولو باندې د پیغمبر علیه السلام شان او مرتبه نو چتو بلکې په دغه باندې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم په دربار کې خپل قربت حاصلو د الله جل جلاله رضا په حاصلو دا زموږ ایمان دی چې هغه رضا د حصول لپاره ټول نه خطرې کا او ذریعہ هم ده حاضرینو زه اخر کې د میلاد شریف یو فائدہ بیانوم او بیا ان شاء الله بیا دعا کو میلاد شریف فائدې متعلق هغه مشهور حدیث ته تاسو باورېدلای نه د پیغمبر علیه السلام هغه حدیث د بیانولو نه مخکې لږ غوندې مختصره غوندې پس منظر یې بیانول غواړم پیغمبر علیه السلام د نبوت د اعلان نه مخکې ټولنه نږدې تعلق او رشته بېشک چې حضرت ابو طالب سره وه خو ګاونډ او رشته زیاته یو بل سره د ابو لهب هغه سره وه او رشته او تعلق د نږدېکت دوه وجې وي یو دا چې مکه معظمه کې بالکل دیوال په دیوال باندې کورونه دا د پیغمبر علیه السلام د ابو لهب سره وو او دویم دا چې د ابو لهب په دو زامنو باندې د پیغمبر علیه السلام دوه لوران مبارک هغې ته پیغمبر علیه السلام په نکاح کې ورکړې غر چې رخصتي یې نه وه شوې هغه ابو لهب سره ډېر نږدې تعلق و ابو لهب په خپل ذاتي اثر د ابو لهب دا و چې د مکې معظمې د قریشو په اهمو سردارانو کې و او هغه سره درې شیونه و یو سره حسن خپل ډیر ښایسته و راته بیا ابو لهب ویم ځکه چې لهب ویلی شي د اور سپین شغلې ته اور یې سره شغلې یو سپینې شغلې ته وایي دا سپین شغلې په مناسبت دته بیا ابو لهب وایي ځکه ښایسته ډېر و دویم ورسره دولت ډېر و او دریم ورسره دا وه چې پوه او زیرک سړی و او خپل اولاد او خاندان او بچي هم ډېر و دا ابو لهب چې کله پیغمبر علیه السلام د اسلام دعوت ورکړ د مدینه مکه معظمه کې د چې کوم رد عمل د پیغمبر علیه السلام د دعوت خلاف دا ډیر غیر متوقع و داسې نه و پکار ابو لهب بېشک کفر دې کړی وی خو دومره مخالفت او شدید مخالفت هغه سره دا نه ښایېدل بلکې څنګه کردار چې حضرت ابو طالب سے ودا کړو که هغه نه کم از کم دونه دشمني خو نه وه پکار
او دشمنی څومره حد لوا هغه د مکې معظمې بې ادبه ګستاخان ولید ابن مغیره امیه ابن خلف ابو جهل هغه بې ادبه ګستاخان هم دومره بې ادبه نو لکه څومره چې دی او هغې مثال تاسو زه وړاندې کوم کله چې دا آیات نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین الله جل جلاله فرمایي چې ته خپل نږدې خپلوان ټول ویروه د الله د عذاب نه ابو لهب پیغمبر علیه السلام صفا په غونډۍ باندې وخت وی فرمایل چې یا صباحا دا مکې معظمې معمول لو چې هم اعلان به کېده لوډ سپیکر خو ونه په دې غر باندې به خلک کتل او دا الفاظ دی وي چې یا صباحا بیا به ټول خلک راجمع شو پیغمبر علیه السلام چې کله ودرېد ټول د مکې معظمې قریشو ځوانان زلمي بوډاګان مشران که څوک مریضانو هغې خپل نایبین ولېږل چې لاړ شئ محمد صلی الله علیه وسلم څه اعلان وکړي ټول خلک جمع دي پیغمبر علیه السلام د مکې معظمې خلکو له تمهید په طور باندې د دعوت ښه انداز کې وړاندې کولو دپاره یو تمهید بیانوي هغه وایي فرمایي چې د مکې معظمې خلکو که زه تاسو ته ووایم چې د دې غرونو شاته یو لښکر را روان دی او مکه معظمه فتح کوي او ستاسو کورونه قبضه کوي ستاسو ماشومان غلامان کوي ستاسو غلامان کوي یا ستاسو قتل کوي تاسو به زما په دې خبره باندې یقین ولرئ ټول حاضرین د قریشو چې هغوی یک زبان دا ورته وایي چې ته امین یې او ته صادق یې د امین او صادق په ضمن کې یو خبره کول غواړم هغه ورځ باندې نګهت صاحب هم دا خبره وکړه دا خلک لګیا دي سیرت النبي کانفرنس کا او وایي چې دا امین او صادق او اخلاق کې دا خو ابو جهل هم نه ده ما خبره پوهېږئ دا خو هندوان هم نه دي دا خو عیسایان هم نه دي چې هغه داسې شخصیت او داسې انسان و مونږ انسان بېشک انسان دی خو مونږ دا وایو چې بعد از خدا بزرگ توی قسم مختص داسې ویل پکار دي دیو جنت دا امین او صادق دا صفات خو هغه مکې معظمې هغه شدترین مشرکان هم منل بلکې د عقیده او صفت څنګه پکار دی ایمان څنګه پکار دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابو کې چا پوښتنه وکړه چې تا د ټول نه بهترین عمل څه شی دی هغه پکار دی چې دا جواب ورکړی وی چې سجده تبلیغ جهاد جواب کې فرمایي النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ته کتل دا ټول نه بهترین عمل حاضرینو دا امین او صادق کتاب جواب چې مشرکین مکی طرف نه ملاو شو پیغمبر علیہ السلام ورته دعوت ورکړي چې اوس داسې یو عذاب بل را روان دی او هغه د جهنم عذاب دی د خدای پاک طرف نه دی ای د مکې معظمې خلکو تاسو ما د قوم خلک یې تاسو ډېر مستحق یې ځکه چې مشرکان یې د باطلې خدایانو عبادت کوئ یو ذات ومنئ او دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله مجمع کې ټول خلک واپس شو یو بدبخت ابو لهب او د لاس سره اوچت کړ او د هغه الفاظ احادیثو کتابونه نقل کړي زه هغه الفاظ وایم هغه ووایي چې تبا لک یا محمد لهذا جماعتنا هلاکت ته یې محمد صلی الله علیه وسلم تعالی ته دا دې خبرې پاره موږ دا ټول را جمع کړو رب جل جلاله هم ډېر غیرتي ذات دی ډېر زیات غیرتي دی په جواب کې دا صورت نازل کړه چې تبت یدا ابي لهب وتب او کمال خو بل دی تاسو قرآن مجید کې چا مطالعه کړي ډېر عمیقه مطالعه انبیاء کرامو کې کوم پیغمبر باندې سوال شوی دی هغه پیغمبر خپل د هغې جواب ورکړی خو د پیغمبر علیه السلام چا بې ادبي یا ګستاخي یا داسې یو اعتراض کړی د هغې اعتراض پیغمبر علیه السلام د هغې جواب خپله نه ورکړی بلکې هغې جواب خدای پاک قرآن مجید کې ورکړی او د الله جل جلاله دغه الفاظو تبا لک یا محمد د ابولهب دغه الفاظو جواب کوم دغه الفاظو باندې کوي فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب خدای پاک فرمایي چې هلاک نشي هغه لاسونه د ابولهب چې د پیغمبر علیه السلام ګستاخي یې پکړې ده دغه ابولهب په دې حالت کې مردار شو بس د وفات نه چا خوب کې لیدلی هغه روایت حضرت امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح البخاری کې په دویم جلد کې په کتاب الرضا کې ابواب کتاب النکاح کې یو باب دی ابواب الرضا کې دا حدیث ما غالبا 967 صفحه یا څنګه ده خو زه صفحه رحمه الله په خپل صحیح البخاری کې په دویم جلد کې په کتاب الرضا کې ابواب کتاب النکاح کې یو باب دی ابواب الرضا کې دا حدیث ما غالبا 967 صفحه یا څنګه ده خو زه صفحه ځکه نور کوم عموما داسې چې
چاپ بدلی یو مطبع یو پریس بدلی نو هغه صفحه کې فرق کی خدا باب حواله زور کوم هغه امام بخاری الفاظ داری اور یا بعض اهله بشر حیبه د خاندان بعض خلکو په بد حیات باندې ابو لهب ولید یعنی عذاب کی دې تفصیل شارح د بخاری فتح الباری والا مصنف هغه علامہ ابن حجر سے هغه ور کړی تفصیل د امام جلالدین سیوطی الحاوی الفتاوی کې یو کتاب راغلی یو میلاد باندې رساله لیکلې ده پای کې هغه وضاحت کړی چې دا حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام بل تر دی ورته چې ما ذا لقیتا تا سره څه معاملې وشوه څه چلو شو ابو لهب له جواب کې وایي چې لم القى بعدكم در بخاری شریف الفاظ دي غیر انی سقیت هذه بعتاقتی ثویبتا ته جواب ورکړي ابو لهب چې تاسو نه پس ټول شر دی خي طرف ته مور دی ګس طرف ته مو دا تفصیل علامه ابن حجر سے کړی امام جلالدین سیوطی سے کړی شاه عبد الحق محدث دهلوی کړی هغه فرمایي چې دا ابو لهب ته جواب کوي چې دا ما نه ټول اور دی خو دومره قدر خبره ده انی سقیت هذه زدغه دوه غوتونه ماته یخي وب ملاوي او هغه یخي وب ولې ملاوي دي هغه مرتضی وجه بیانومه دې حدیث باندې په دوه پارا کله چې ابو لهب ته پیغمبر علیه السلام پیدایش شو او د زیاره ولراغه نو چې زیاره کوم راوړل دا ابو لهب خپل وینځه سویبه نامه هغه سویبه چې کله زیاره راوړ نو ابو لهب هغه زیاره کې د سویبه آزاد کړه او ته چې ځا ته ما خپل وراره عبد الله سیب د بچی په زیاره کې آزاد او دا دی خاندان لپاره ډیره د باعث خوشاله زکه وا چې پیغمبر علیه السلام والد محترم حضرت سیدنا عبد الله سیب پیغمبر علیه السلام پیدایش نه څو میاشتې مخکې وفات شو نو هغه یو خاندان کې دا ډیره عجیبه خبره چې هغه څوک وفات شي او هغه نارینه اولاد نه بیا هغه د وفات نه پس امید یو هغه بیا نارینه اولاد پیدا شي خاندان لپاره ډیر د خوشاله خبرې ځکه ابو لهب ته چې د سویبه زیره راوړ چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هغه په صلی الله علیه وسلم باندې نه پیژاند صرف په دې پیژاند چې زمارور عبد الله سیب زوی هغه پیدا شوی نو دا وینځه آزاد کړه دا ابو لهب چې وایي چې زماته اور دی جهنم کې پروت يم خو دومره چې دغه ګوتو نه ماته یخي وب ملاوي وجه څه ده بعتاقتی ثویبتا ما چې پیغمبر علیه السلام د پیدایش او د میلاد په خوشاله کې کوم ویند ثویبه آزاد کړی و دا هغه د میلاد د خوشاله د برکت هر پیر پر ماته دغه ګوتو نه یخي وب ملاوي په دې حدیث باندې تمام محدثین را لګیدلی بحث یې کړی دا دې بحث چې کومه خلاصه علامه ابن حجر په فتح الباری کې دا څه کوي چې هر کله ابو لهب غونه منسوسی کافر معنا دا چې قرآنی کافر دی که څوک قسم وکړي چې ابو لهب جهنمی دی دا سره قسم کې حانث نه دی هغه ابو لهب د پیغمبر علیه السلام میلاد باندې صرف دې نظریه باندې خوشالي وکړه چې دا زما وراره عبد الله سیب زوی محمد دی دا هغه دغه میلاد سره ملاوي هغه مسلمان چې کلمه ګوي هغه مسلمان چې موحدي هغه مسلمان چې رسالت باندې عقیدې پنځه وخت رب ته سجده لګي روزه نسی زکاتونه ورکي هغه مسلمان چې په دې عقیده باندې خوشالي وکا چې دا محمد رسول الله دی هغه ته څنګه سره نه ملاوي خامخا به سره ملاوي بیا دې زمن کې علما یو علمی بحث کړی دی هغه دا چې دا شریعت فیصله ده چې کافر ته نیک عمل صله نه ملاوي کافر ته د نیک عمل صله نه ملاوي ابو لهب ته ولې د میلاد صله ملاوي شوی ده زموږ پښتو کې یو محاوره چې هندوستړی خدای پاک ناراضه دې معنا دا ده چې کافر هر څومره نیک عمل کوي خدای پاک به دستور ناراض دی وجه دا ده چې نیک عمل لپاره چې کوم بنیاد د ایمان هغه نشته په دې وجه نه د کافر ته خو د نیک عمل صله نه ملاوي سوال دا دی چې ابو لهب ته ولې صله ملاوي شوې میلاد دا یو علمي نقطه ده علماء دې باندې ډېر بحث کړی دا بحث خلاصه بیانوم خلاصه دا ده چې علماء دې حدیث په ضمن کې چې کوم شارحین دي خاص کر فتح الباری والا ارشاد الساری والا انور محدثین دي خاص کر شاه عبد الحق محدث دهلوی هغه په مدارج النبوه کې دا حدیث را نقل کړي هغه دا وضاحت کړي او امام جلالدین سیوطی دا وضاحت کړي فرمایي
یاد لري دا هی بس دا استثناء کړی دا بیا او استثناء دا څه کړی چې یو عمل نیک صلا کافر تا په آخرت کې نه ملاوږي خو په اسلام په اعمالو کې واحد یو عمل دی چې هغه میلاد والا عمل دی دا غي صلا الله جل جلاله کافر تا په آخرت کې ورکړي دا سي عالمگیر عمل دی نیک عمل چې هغه صرف عالم اسلام خلق سره تعلق نه لري بلکې عالم کفر چې کوم کافران دي غین کدا عمل وکا خدای پاک له داسې لور کوي چې په آخرت کې عذاب نه خو بخلاص نه خدای پاک ول عذاب کې سره ولي تخفیف راولي حاضرین دا محافل د اهل سنت والجماعت خدای پاک غټه مهرباني چې دا قسمت مونږ ته ملاو شوې خدای پاک جل جلاله دا محافل چې کوم انعقاد کی دا صرف یاد لري دا زمونږه انتخاب الله جل جلاله کړې مونږ باندې مهرباني کړې چرته هم دا خبره زله را نشي چې دا ګل زمونږ کې کمال دی دا زمونږ کې کمال نه دی دا الله جل جلاله مهرباني ده خدای پاک جل جلاله زمونږ او تاسو دا محافل دا مجالس په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کا کوم خلک د دې محافل او جوړولو او انعقاد کې کوم سای کوشش کې خدای پاک جل جلاله بدلی دنیا او آخرت کې غیلا ورکا او اخر دعوانا الحمدلله सलाम बहुजूर सैयदुल अनाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे बज़ में हिदायत पेला नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पेला बज़ में हिदायत पेला ओ सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला ओ अस्सलाम रहमतल आलमीन अस्सलाम जानन वाले या इलाही वास्ता आले रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल